अल्लाह ताला द ईमान वाला अलामत कुरान के बयान करी पिंज़ अलामत पिंज़ अवल अलामत इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह तहक़ीक़ सर ईमान वाला चूक दी चखल द अल्लाह ज़िक्र कीजी वजिलत क़ुलूबुहुम तो दिज़्रुन हुई अयो सिफ़त वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना द्वयम सिफ़त द ईमान वाला चखल कुरान वाई तो ईमान बड़ा होता ईमाने ज़्यादा वअला रब्बिहिम यतवक्कलून और खपल रब बांधे तवक्कुल की जिंदगी तेरी दादरी सिफत सदरम सिफत अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाह चाच खपल मंजुल कायम वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून अब चाचे खपल जान और खपल माल खपल वक़्त द अल्लाह द दिन द पार पेश तपिंज चकला जिक्र की तो दुइज़लों वो भी रही चकला कुरान वाई ईमान बड़ा होती और द खपल पुरब बने भरोसा की और द मंजो इहतिमाम की और खपल जान खपल माल दिन तवर की उस अल्लाह बशारत वाई उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम वाइदा वाक़िअन ईमान वाला थी वाक़िअन ता ईमान वाला थी ता सिफ़त वाला वदुद फरसदी उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम दा अल्लाह पुने से दुई दो पार दरजात दी वमग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम आला दरजात दी और दा अल्लाह पुने से बख्शिश दी और इज़्ज़त वाला ज़िंदा अल्लाह और इज़्ज़त वाला ज़िंदा दा ईमान वाला ज़जी मौलाना इमाम हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान की चटाई बांधे नाज को या कसर दरा गई और तेरे जी खलक स्पगमी तो और से तासु पदे चटाई नास्ते अल्लाह अल्लाह अजीब जवाब कर पड़े वही जी मुर्दा मनो च खलक स्पगमी तो रसीदरी दी लेकिन दा जरूर वायो च स्पगमी सोक दे और रसीदलो वाला सोक दे स्पगमी हम दा अल्लाह मखलूक दे और रसीदलो वाला हम दा अल्लाह मखलूक दे दा मखलूक तो वो रसीद دا کمال خبره نه ده د کمال خبره دا ده چې مخلوق خالق ته ورسیږي چې مخلوق الله ته ورسیږي دا د کمال خبره ده ځکه چې ټول د دنیا او د آخرت مصائب حل د چا سره دی د الله سره دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ تا پنځه نصیحت کوي حضرت انس ته فرمایي انس زویا زه پنځه نصیحت درته کوم یاد ساته او عجیب پنځه نصیحتونه دي او سات فضائل هم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انس हमेशा उसे पौधा से बांधे करता हमेशा वही तो सब फायदा था वही अनस स्ताउमर बड़ा भी अनस स्ताउमर बड़ा भी और अनस चिकल जे हर शाखा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू इस्लाम इहतिमाम को तो सब फजाइल दी वह अनस स्तानी क्या ने पढ़ा गई स्तानी क्या ने पढ़ा गई
او دریم انس چې کله کور ته ځې د خپل بچیانو ته سلام اچوه، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حضور عجیب فضایل بیان کړي. وایي انس د ده څه فایده ده؟ وایي ستا عافیت بړاویږي، ستا عافیت بړاویږي. عافیت چاته وایي؟ مولانا ابراهیم دیوله صاحب د عافیت دوې ترجمې وکړې په جوړ کې. اوله د عافیت ترجمه یې راوکړه چې عافیت درته وایي چې الله پاک تا او ستا بچیان د مهلک بیمارۍ څخه الله محفوظ کړي. دا د عافیت ترجمه ده. لا علاج بیمارۍ څخه الله پاک ستا د بچیانو حفاظت کوي چې کله ته کور ته سلام کوي. دویم ترجمه مولانا ابراهیم دیوله صاحب د ترجمه وکړه د عافیت، چې عافیت چاته وایي؟ وایي عافیت وایي چې الله پاک ستا د دیني اختلافاتو څخه الله بچا کوي. د دیني اختلافاتو څخه الله ستا حفاظت کوي. او دریمه ترجمه د عافیت معلوم لیکلي دي. درېیمه ترجمه د عافیت دا ده چې الله پاک ستا د حفاظت لپاره، ستا د بچو د حفاظت لپاره خپله میدان غوره کړه، لکه بدر کې دا د عافیت صحیح हो गया. د عافیت درېیمه ترجمه چې انس وویل چې کله ته کور ته ځې د سلام اهتمام وکړه. د عافیت ستا عافیت خړاویږي. عافیت څه ته وایي؟ الله پاک خپله ستا او ستا د بچو د حفاظت لپاره میدان ته راځي، لکه څنګه چې په بدر کې راغلی. او څلورم حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي د چاش د مانځه اهتمام کوه، د چاش د مانځه اهتمام کوه. وای اول ولاده چې کله الله ملاو شو هغه د چاش د مانځو د اهتمام له وجې ملاو شوی دی. او پنځم انس د مور پلار احترام وکړ، د علماو قدر وکړ، په کوشنیانو باندې شفقت وکړ. انس داسې حضور اشاره وکړه. د اشاره څه معنا ده؟ حضور فرمایي انس چې کله ته د خپل د مور او پلار احترام کوې په جنت کې به زما سره داسې ملاوي، په جنت کې به زما سره داسې ملاوي. زموږ کوټه کې یو مسجد دی، زه دغه خطیب یم. د کورونا اوس تېره شوه، زما یو مقتدي مړ شو. ما ته راغی، ما ته وویل مولوي صاحب زامن یې وایي زما پلار مړ شوی دی، راسه دا پارسل کړه. وایي زما پلار مړ شوی، راسه پارسل یې کړه. پورې وګرځه. والله دوستانو د مهنت د نه کېدو له وجې زموږ د یقین د خرابېدو له وجې مور مړه ده. مور مړه ده. ولاحت کې د مور د کښته کولو دپاره 5 زامن دي، یو تیار نه دی. 5 زامن دي، یو تیار نه دی. ولې؟ مولوي صاحب کورونا ده. ما ورته وویل حضور پاک صلی الله علیه وسلم حضرت اویس قرنی رضی الله عنه چې کوم فضائل دي، اویس قرنی الله پاک په سبا د جهنم په دروازې باندې ودرې او اویس قرنی ته به ووایي چې ته په چا باندې لاس یې ږدې په جهنمیانو باندې ستا د توفیل هغه به ځي جنت ته، ولې چې
تا دونه د مور پلار احترام کړی دی. نن موږ د خپل د مور د جنازې لپاره د خپل د مور د لحد کې د کښته کولو لپاره موږ نه یو تیار. ځکه زموږ مشران فرمایي چې د خپل په اولاد باندې الله وپېژنئ، د خپل په اولاد باندې الله وپېژنئ. د ده څه ګټه ده، د ده فایده څه ده؟ وایي د ده فایده دا ده چې الله پاک تا ورباندې پوهېږي چې دا زما قبلګاه صاحب دی، دا زما والد صاحب دی، دا زما مرګی. او که چېرې د خپل په اولاد باندې الله ونه پېژندو، بیا شکوه مه کوئ، ګیله مه کوئ، د خپل د ځان سره ګیله او شکوه. ځکه نن موږ تاسو په مانځه کې په هر مانځه کې وایو اهدنا الصراط المستقیم، یا الله موږ ته سیده راسته راوښیه، سیده راسته راوښیه، سیده لاره راوښیه. خو نن د محنت د نه کېدو له وجې حضور پاک صلی الله علیه وسلم آدم علیه السلام نه ونیسئ تر امام الانبیاء، امام الاتقیاء، فخر الرسل، سرور کونین، سردار دو عالم صلی الله علیه وسلم پورې د ټولو بعثت چې الله کړی په دنیا کې د ده دپاره کړی چې ټول متبادل لارې بندې کړي دي. یوه لاره ده د الله د رسول لاره، چې دا لاره اختیاره کړه ته الله ته رسېږې. که چېرې په متبادل لارو باندې راځې الله ته نسې رسېدی. ځکه مشران مثال ورکړي چې انسان په موټروې باندې رواني، یو ځای په روډ باندې کار شروع وي، هغه باندې لیکلي چې باید متبادل لاره استعمال کړي. او متبادل لاره چې څوک استعمالي هغه ګاډي سو کسو کور شوسي، بیا آهسته آهسته راپورته ځي، بیا راځي 120 سپیډ ته راځي. دا متبادل لاره ده، ولې په دې کې خطر ده. تمام انبیا د متبادل لارې بندې کړي دي. دا صرف یوه لاره ده د الله او د الله د رسول پاک صلی الله علیه وسلم. او دغه شانتې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ټولو متبادل لارې بندې کړي. حضرت عمر رضی الله عنه چې کله عمر بن عاص رضی الله عنه یې ولېږلو، چې کله هغوی هغه رواج د هغوی دا و چې یوه ښځه، یوه نجلۍ، ښایسته نجلۍ، هغه په سونا او په سینګار کې مزینه، هغه په سمندر کې اچولو. عمر بن عاص رضی الله عنه چې کله معلومه شوه دا خبره، عمر بن عاص رضی الله عنه څه وفرمایل چې خبردار که چا دا کار کړی. حضرت عمر رضی الله عنه خط ولیکو، حضرت عمر رضی الله عنه دوه خطونه ولیکل، یو حضرت عمر بن عاص رضی الله عنه په نامه باندې، یو د دریای نیل په نامه باندې. عمر بن عاص ته وویل چې تا څه ورته ویلي؟ ما بند کړي دي. شاباش چې تا لاره بنده کړې. او عمر بن عاص رضی الله عنه چې حضرت عمر رضی الله عنه خط چې کله ورسېد، دا خط ورته وویل چې دا په سمندر کې واچوه، چې په هغې کې لیکلي وو که چېرې د الله په حکم باندې چلېږه وچلېږه، که نه ستا د چلېدو هېڅ ضرورت نشته. تر هغه پورې بیا اوبو تر اوسه پورې کمې سوي نه دي. دا صحابو متبادل لارې ټولې بندې کړي. ولې متبادل لارې کې الله نه میلاویږي، د الله کامل تعلق نه میلاویږي. الله چې میلاویږي هغه د الله او د الله د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په لارو باندې الله میلاویږي. ځکه دوستانو الله پاک موږ تاسو ته د عظیم نعمت الله موږ تاسو ته دا مبارک محنت الله موږ تاسو ته راکړی دی. الله فرمایي الذي خلق الموت والحیات ليبلوکم ایکم احسن عملا. ما مرګ ژوند پیدا کړی دی. زه ګورم چې په تا کې د ټولو نه بهترین عمل څوک کوي. او د ټولو نه بهترین عمل څه دی؟ حجو ته تلل، مخصوصا تهجد ته راپورته کېدل، قیام اللیل ته راپورته کېدل، د ورځې روزې نیول، دا ټول نیک اعمال دي. لیکن د قرآن د وضاحت کړی. قرآن فرمایي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین. د ټول بهترین لاره چې ده، بهترین عمل چې دی، هغه د الله بندگان د الله طرف ته راوښتل. الدین النصیحه، دین د نصیحت نوم دی. مولانا الیاس رحمت الله علیه علما ناستو، حضرت جی مولانا یوسف رحمت الله علیه هم ناستو. دا حدیث یې ویلی الدین النصیحه، دین د نصیحت نوم دی. د ده ترجمه یې پوښتنه وکړه چې د ترجمه څه دی؟
مختلف علماء رائے ورکړي چې د ترجمه دا ده چا د دین د تقوی نوم دی، چا د دین د زهد نوم دی، چا د دین د نصیحت نوم دی، ټولو صحیح ترجمه وکړه. لیکن مولانا یوسف رحمت الله علیه ترجمه وکړه چې دین د وفادارۍ نوم دی. مولانا الیاس رحمت الله علیه ورته ویل وای بچیا تا صحیح ترجمه وکړه، دین وفادار دی، دین بے وفا نه دی. وفادار څنګه دی؟ الله فرمایي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې ماخوستن الف لام میم سجده او سوره ملک د دوه سورتونه وویل و چې کله دای مړ سي دا آیاتونه دي چې 1500 فرشته الله پاک د پروتوکول لپاره راستي او دا سورتونه چې ویلي دا سورتونه دا فرشتيات ورته ودرېږي کله چې منکر نکیر راځي هغه پوښتنه کوي دا دوه سورتونه ورته راودرېږي هغه ورته وایي موږ څوک فرشتي ورته وایي تاسو د رب العالمین کلام یاست. دا الله کلام څه فرمایي؟ وایي دا هغه شخصیت دی چې هر ورځ زه به تلاوت کولم بیا به دی ویده دی یا موږ د قرآن څه وباسه یا د ده بخشش وفاداره دی که نه دی. موږ تاسو خپل مړي ښخ کړي دي، خپل عزیزان قریبان یعنې پلرونه مور موږ ښخ کړي قبرو کې، لیکن موږ تاسو په شپه نه یو سره تېر کړي. څوک شپه تېروی سي؟ وایي زه ژر وایي درځئ چې ځو. لیکن مولانا یوسف رحمت الله علیه څنګه زبردست ترجمه چې دین د وفادارۍ نوم دی، دین وفادار دی. یو چا په موبایل کې 6,000 دوستان جوړ کړي وو، 6,000 وایي چې کله اکسیډنټ یې وسو په هسپتال کې یو هم حاضر نه و، یو 6,000 دوستان یې موبایل کې په هسپتال کې یو هم نه و حاضر. هغه مور پلار حاضر وو چې هغه ورونه ورته حاضر وو چې دغه سره بې وفایي کوله دوستانو سره وخت. ځکه دوستانو الله فرمایي تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. عجیب بشارتونه دي چې غم مه کوه، غم به نه کوې، فکر به نه کوې. وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، دته بشارت ورکا دغه جنت چې الله تاسو سره وعده کړی نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخره ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون. زموږ تاسو سره په دنیا کې هم دوستي وه، په قبر کې هم دوستي ده. دا دوستي تر آخره پورې ده. دا دوستي بې وفایي دوستي نه ده، دا وفاداري دوستي ده، دا وفاداري دوستي ده. رحمان بابا وایي عاقله غوږ ونیسه ماته، مرګی نه پرېږدي سړی خپلې رضا ته. د اجل سواری په تخت بدل راشي ناګهانه وایم تا ته. وایي ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبرجنو چې د کبر به یې نه لیدل هېڅ چاته. بادشاهان دی وایه خاک د بیابان شو، نظر وکړه سکندر په ستاره ته. وایي په ژوندون یې توبه وباسه رحمانه چې په قیامت کې شرمنده نه شي مولا ته. که په قدر په قیمت بله اسمانې مولي صاحب خودبیني مه کړه د خاورو بندیوانې. بیچاره عاجزه وربشې تورتمله که رستم غوندې د دهر پهلوانې. د اجل په نقارو به تا راج کړه که د درست دنیا راج کوې سلطانې. وایي مرسلان پیغمبران مرګي خاموش کړه ته څوک؟ مرسلان پیغمبران مرګي خاموش کړه چې خوله یې په ثنا د رب ګویان وې. وایي دا د ښه اندېشه د کوم دلیله چې ازغي کرې په تمه د ریحانې، چې ازغي کرې په تمه د ریحانې. یو جمله وایي په قبر کې به امانت پروت یې، که ځان دې امانت کړو په د دنیا، که چیرې په د دنیا د الله او د الله د رسول پاک صلی الله علیه وسلم تابعداري دې اختیار کړه. دا دین وفادار دی، دا بې وفا دین نه دی. دا په دنیا کې هم الله فرمایي واما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه وکان تحته کنز لهما وکان ابوهما صالحا. الله پاک خضر علیه السلام موسی علیه السلام ولېږلو د یتیمانو خزانه وه چې هغه دیوال سیده کوي چې د یتیمانو خزانې ته نقصان ونه رسي. هغه ورته ویلی دا څه دی چې یتیمان دي؟ وایي دا یتیمان نه دي، وکان ابوهما صالحا. دا د صالح زمن اولاد، دا د صالح زمن اولاد دی. صالح هم دی، مصلح هم.
ځکه عزیزانو موږ نن خپل دا مبارک محنت چې الله پاک موږ تاسو ته راکړی یو عرب زما سره و د یمن د جزایر عرب یو فضایل بیان که عجیب فضایل بیان کړو که څوک اودس کوي هغه ته اجازه ده څوک اودسونه کوي هغه ته اجازه ده منصور دا یمن یا عرب را سره هغه ویلې وایي ګوره دا دین امانت دی الله پاک وایي سبا د جبرائیل علیه السلام څخه پوښتنه کوي چې ای جبرائیل دا خبره واوره تاسو ما امانت څه کوو جبرائیل ورته وایي چې ما ستا امانت ستا حبیب ته ورکړی د امام الانبیاء امام الاتقیاء فخر الرسول سرور کونین سردار عالم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه کیږي چې زما حبیبه زما امانت تاسو کو حضور وایي فرمایي چې ما په حجة الوداع کې ټول صحابه جمع کړل ما صحابه ته ستا دین ورکړی دی او صحابه به الله را وغواړي چې ای صحابه ستاسو زما دین تاسو څه کو وایي صحابه ورته وایي چې زموږ څه پوښتنه کوي زموږ د قبرو څخه پوښتنه زموږ څه پوښتنه کوي نن ستا په پاکستان کې جی ستا په پاکستان کې اویا صحابه الله اکبر افغانستان کې اویا صحابه تمیم انصار جبیر انصار شهداء صالحین ورته وایي کابل کې الله اکبر حضرت عباس رضی الله عنه لس زامن دي په لس ملکو کې قبرونه دي په لس ملکو کې قبرونه دي او د عباس رضی الله عنه د دغه لس زامنو چې په لس ملکو کې قبرونه دي د زامن د عباس زمون مسیان هم په شهداء صالحین د کابل په هغه د غرو په لمنه کې هغه مبارک شخص دي فارسی کې وایي سعادت به زور باسو نیست تاکه نه بخشد خدای بخشنده دا سعادت د مټو په زور نه دی دا د الله له طرفه ورکول سوی دی او تاسو پیر صاحب یو عجبه خبره اوس وکړه په مشوره کې الله دې دې کو عمرو کې برکت واچي یو عجبه خبره وکړه ما نه واورېدلی وایي ګورئ چې کله انسان خدا نه خواسته د چا حق یې خوړلی جي د چا حق یې خوړلی هغه ته الله چې هغه عبادات کړي حضرت شیخ صاحب دا لیکلي دي په فضایل ذکر کې فضایل حج کې لیکلي دي حضرت شیخ صاحب چې په یو منځ باندې 200 په یو یعنی په یو روپۍ باندې په یو انا باندې 200 منځونه قبول شده منځونه بځي قبول شده منځونه بځي حضرت شیخ صاحب فضایل حج کې لیکلي قبول شده منځونه لیکن پیر صاحب یو خبره وکړه هغه ویلې وایي څوک چې دا مبارک محنت کوي ما د مشرانو نه اورېدل وایي څوک چې دا مبارک محنت کوي د تبلیغ محنت دا مبارک محنت کوي وایي د ده اجر الله خلکو ته نه ورکوي د ده اجر الله محفوظه کوي د ده دپاره دا محفوظ محنت دی دا الله پاک موږ تاسو ته نعمت راکړی الله تعالی دې د ده نعمت موږ تاسو ته قدرداني نصیب کړي که چېرې صحیح خبره سوی د الله په توفیق سوی دی او که چېرې الله پاک دې دغو خبرو باندې ما ته هم د عمل کولو توفیق را نصیب کړي تاسو ته دې هم د عمل کولو توفیق در نصیب کړي او که چېرې داسې خبره سوي چې د قرآن او د حدیث خلاف دی هغه زما د نفس شرارت دی الله پاک دې دغو خبرو زما هم حفاظت وکړي ستاسو هم حفاظت وکړي وما علینا الا البلاغ والحبيب پاک صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی فرمایي قل ارايتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون زما حبيب دې ته ووایه که چیرې د ورځ تر قیامت پورې ورځ کوم داسې طاقت شته چې د ورځ په شپه بدله کړي إله مع الله مختار الله ويا فلا تسمعون أيا تاسو ناوري أيا غزن نظري مختار آيات كي بفرمائي قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون و یو آیت کې الله فرمایي که چیرې
زما حبیب دوی ته ووایه که چیرې زه د شپه تر قیامته پورې شپه کوم اله مع الله داسې طاقت شته چې د شپه په ورځ بدله کړي او تاسو خپل معیشت وکړئ آیا تاسو نه ګورئ یو ځای فرمایي آیا تاسو نه وینئ ځکه الله فرمایي فلینظر الانسان الى طعامه ای انسان ته خپل د مړۍ ته وګوره دا ستا خولې ته څنګه راغله الله اکبر قرآن فرمایي ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين اے انسانانو ما ستاسو ډېر غټ اکرام کړی اے زما بندګانو ما ستاسو ډېر غټ اکرام کړی څنګه د الله چې څه مخلوقات دي هغه د خولې له ذریعې خپل رزق پورته کوي لیکن الله انسان ته لاس ورکړی او د لاس په ذریعې باندې خولې ته مړۍ راوړه انجي او دا مړۍ چې تاسو ته راوړه دا پسه ده که نه د ده کار څه دی انجي یو مفسر لیکلي وایي دا پسه چې ده دا لیبارټري ده لیبارټري دا مړۍ دی چې ته راوړه دا لیبارټري والا فوراً تا ته وویلې چې جی دا مه خوره دا بوی کې خراب دی انجي دا مه خوره دا بوی کې خراب دی او که چیرې هغه ټیم وښایي دا لیبارټري والا فوراً وایي جناب دا اوس پخه ده نوش جانے کا تو دک ادرک نسل هم ملاو دی اللہ وی فلینظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا دا مړی ته وګوره څه مستقله درغله ستا په سورو کو یا فلینظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا الله فرمایي موږ په باندې باران ورولې ثم شققنا الارض شقا بیا د ځمکه موږ پټاو کړی حالانکه عقل دا وایي چې په ځمکه باندې د غنم دانه سیده کښې ده چې دا الټه نشي دننه لاړ نشي لیکن الله فرمایي صرف ته واچوه بس ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا د بیرنګ او بیزایکی مځکې سه مختلف نعمتونه الله وایي زه تا ته کړم د څه لپاره ترڅو چې خپل خالق وپېژنې دا مځکه یوه ده سیب جلا دی انګور جلا دی انور د الله چې څه نعمتونه دي حالانکه مځکه یو ده خرما جلا ده یعنی په سلاو قسم خرما وي او مختلف باغات الله وایي دا مې ټول ستا لپاره پیدا کړي تر څو چې ته خپل رب وپېژنې او شروع آیتو کې اللہ فرمائی انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ ایمان والا سوک دی